مسلط کړی دی. حضرت علی رضی الله عنه چې کله خوارج شهید کړو نو خوارج خدا څخه خلکو چې د حضرت علی رضی الله عنه په بغض کې د حد نه زیات تیروتی او شیعاګان داسې خلک دي چې د حضرت علی رضی الله عنه په محبت کې د حد نه زیات تیروتی دي. نو هغوی به د حضرت علی رضی الله عنه سره یو کلمه ویله، نعوذ بالله من ذلک، نقل کفر نه باشه، سود الله وجهه، نعوذ بالله د حضرت علی رضی الله عنه دا چهره دی الله نور توره کی. نو زمونږ بزرګانو تاریخ لیکلی دی د دغه الفاظو په مقابل کې د حضرت علی رضی الله عنه د فارسه کلمات وزغل چې دا کلمات په وسره وای علی المرتضى نور الله کرم الله وجهه کرم الله وجهه. دا الفاظ د حضرت علی رضی الله عنه سره ویل کی چې الله دې داغه چهره نورم عزت مند کی، نور دې اکرام والا وګرځي. دا دغه خوارج په مقابل کې زمونږ اکابر اهل سنت د دغه الفاظ او انتخابو شهادت دا خدای الله رب العزت مزید اکرام دې چې چاته ورنصیب کی. نبی علیہ السلام حدیث ته فرمایي تو عزت اخو ما چې زه د الله په لار کې شهید کړی شم، بیا ژوندې کړی شم، بیا شهید کړی شم، بیا ژوندې کړی شم، بیا شهید کړی شم، بیا ژوندې کړی شم. درې پیرې فرمایي. نو دا د حضرت حسین رضی الله عنه کمال نیکبختی وا. اسم کو صحابیت اهل بیت تی لوی خلق تی، بیا وت الله شهادت هم نصیب کړي. نو بده ورځو کې خصوصا دغه ته د نبوت نسبت کول دا د جهالت خبرې دي. اهم سوال دی یو، دا شیعاګان په حضرت علی رضی الله عنه باندې یو قسم مقام مرتبه ورکړی دا، خو به یو څو خبرې منیم نه. نعوذ بالله من ذلک. د دې شیعاګانو په نسبت باندې دا متعه ته وې ځان کوی کبه دې مسله چې خزه تا چې هر خزه پرده او یو څو پیسې ولا